په دې سپرلي کې به ما بڼ ته ځو ګلاب جانانه، په دې سپرلي کې به ما بڼ ته ځو ګلاب جانانه، تا به نمیر ته ښایم تا ته به نمیر ښایمه. سلامونه، نیکې هیلې او احترامات. نن در باندې د مابڼ د ګلورینې غیږې د سیاحتي او تاریخي مقاماتو سیل کوو. مابڼ د سنسکرت ژبې د ټکي مها او بن مرکب ټکی دی. مها لوی ته وایي او بڼ ځنګل ته. مابڼ ته دا نوم د خپل ګور او لوی ځنګل په وجه میلاو شوی دی. وروستو د سنسکرت مها بن پښتو کې مابڼ شو. وایي چې د بودھ مت مذهبي مشران دلته راغلي او اوسېدلي دي. په 330 قبل مسیح کې سکندر اعظم هم د دې لوی ځنګل نه تیر شوی دی. مشهور انګریز مستشرق HW بیلیو په خپل کتاب د یوسف زی کې د مابڼ په ځنګل بوټو ځناورو آب و هوا او ښکلا رڼا اچولې ده. بیلیو په خپل کتاب کې د مابڼ د صحت افزا هوا سره سره د دې غر په چینو هم تفصیلي لیکل کړي دي. مابڼ د سطح سمندر نه 2000 فوټه اوچت غر دی. مابڼ د خیبر پښتونخوا په ښکلو او تاریخي ځنګلونو کې شمارلی شي. دا ځنګل د خیبر پښتونخوا 4 ضلعو هریپور، صوابی، تورغر، بونیر او بونیر په منځ کې پروت دی. د مابڼ په ګلونو، رنګونو او ابشارونو ښایسته ځنګل دی. دلته د خیبر پښتونخوا د نورو سیمو په شانته د نورو ځنګلونو په شانته هر قسم مرغۍ او ځنګلي ځناور موندلی شي. په سوونو د دوايانو بوټي میډیسنل پلانټ پکې موندلی شي. دلته د سیل ګڼ شمېر ځایونه دي چې هر کال ورته په ګرمۍ کې سیلانیان سیل لا راځي. د سیل مشهور ځایونو کې شاکوټ، باغونه، اخون بابا، دیوانه بابا، ریشبڼ، سورلړی، خانم جان چړ، چړ ګودر، سره کوړی، جومات سر، شلخو ډب، شیکر سر، منظري ګټ، ګلمیرو ګودر، پلواړی بیګ او رونټا شامل دي. د مابڼ په لمن کې زرخیز میدانونه دي چې د امرودو، مالټو، خوبانو، الوچو باغونه پکې کولی شي. د دې ځای مشهور فصلونه غنم، جوار، لیمن ګراس او اوربشي دي. د مابڼ په لمن کې 22 کلي آباد دي چې پکې مشهور کلي خانپور، جبا، نارکاټ، میادادې، شریپې، خراړی، قدرخان، منی مابڼ، خدو، بند شپیزه، پاکبڼ، زرنی، توتسر، چپړی، ګړی، املوک دره، خوړ، بړو پړو، خانبیک، میدانو، شینکاڼې او پروشخان دي. یاد دې وي چې په مختلفو دورونو کې حکومتي چارواکي مابڼ ته راغلي دي او باغونه د سیل لپاره غوره ګرځولي دي. مابڼ ته راشئ او د قدرت د فطري ښکلاګانو نه خوندونه واخلئ.